ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله، فإن حدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنة دي فاكر دي قال الله جل جلاله عم نواله وإنسانان جل جلاله ذات یو فیصله سناو کړی اول په تقدیر په ازل کې ورته ایښې ده. انسانان علماء کرام فرمایي په مثال د پیوند دي. هغه درخت چې هغه بوټی میوه نه کوي، هغه درخت یا هغه بوټی ته چې پیوند ولګي، هغه الله جل جلاله ته ډېره غټه میوه ورنصیب کړي. هغه ترقي کوي، مخ ته ځي. د انسانانو ظلم الله جل جلاله داسې تقسیم کړی چې دا به ځان پیوند کوي په یو چا پسې، چې د ځان پیوند کړی دی، بیا د الله جل جلاله هغه ژوند زندګي ته ځان رسولی شي چې کوم د رب رضامندي پکې. اوس مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله د دنیا روح زمین باندې انسانان پیدا کړ. په انسانانو کې تر ټولو زیات معتبر انسان واحد شخص پیغمبر علیه الصلاة والسلام، بیا نور انبیاء کرام، پس انبیاء کرام بعد بیا الله جل جلاله څلور یاران چې اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دا خدای جل جلاله چې په انسانانو کې انسانان پیدا کړي، په انسانانو کې مقام دریم دی، او په امت نبی علیه الصلاة والسلام کې مقام اول دی نبی علیه الصلاة والسلام بعد. اوس دا مقام حاصلېدل، دا ځای جوړېدل، دا له چیز څخه پیدا کېږي. دومره خبره دا ده چې دغه انسان الله جل جلاله څنګه انسان پیدا کړی. بل مسلمانانو ورونو بل پر دغه خبره سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعد الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام په منبر یا په ګدنشیني باندې اول څوک کښېنستلی؟ پلار مړ سي، مصر زوی د پلار پر ځای ناست، اولاد یې دی، ورور یې ناست. دغه ځای، دا مقام، دا کرسي، دا ورځ تر محشره قیمه دایمه پاتې. اوس اوله خبره، پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله د روح زمین باندې دغه دوه صفات خاص صفتونه ورکړل شوي. هر نبی، هر رسول
دا به صرف یو قوم یو کلي ته به راغلی هغه ته بې دعوت ورکوله چې ډېر بې دعوت کامیابه سولې له دا کې به وتې دوم درېیم څلورم کلي ته به لاړ بعضې داسې اوقات داسې مجلسونه راغلي چې په پنجاب کې به یو نبي وي په بلوچستان کې به بل نبي وي یعنې چې چیرې سفر ناممکن و 3 شپې 4 شپې 5 شپې بعد سفرونه ول هلته یو نبي هلته یو نبي هلته یو نبي هلته یو نبي داسې ډېر نبیان هم راغلي مګر الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته یو خاص صفتین عمر کړی دی رحمت للعالمین دی اوس مسلمانانو دې خبر ته خوښ شول نبی علیه الصلاة والسلام رحمت للمؤمنین نه دی رحمت للمسلمین نه دی رحمت للعالمین دی چلو یعنی نبی علیه الصلاة والسلام رحمت صرف په مؤمنانو باندې نه دی چې چا په الله پر رسول ایمان راوړی د نبی علیه الصلاة والسلام رحم کرم و شفقت دا به صرف پر مسلمانانو نه وي څوک چې پر اسلام کې داخل ایمان و اسلام جلا جلا شان مؤمنان مسلمانانو پر دغه باندې ډېر څه جګېدلي پر دا خبره چې ایمان اسلام په مابینځ کې ډېر فرق دی اسلام جلا چوکاټ دی ایمان جلا چوکاټ دی الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلي رحمت للعالمین اوس الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام څخه اوله یو وعده پوره کوي لوی رب کریم ذات دا رب العالمین دی رب دی ته تمام کائنات کپه وچ دی کپه لاندې دی کپه هوا دی کپه مځکې دننه دی که انسان په تصور او په سوچ په عقل کې که نه الله جل جلاله هغه شي کائنات الله رب دی دغسې الله جل جلاله فرمایلی چې نور انبیا کرام یا رسولان دا به ما یو ملک دپاره یو کلي دپاره یو قوم دپاره یو محدودو خلکو دپاره ما رالېږلی یا چې زه چیرې یم نبی علیه الصلاة والسلام زما یار به هم هلته وي دا د عشق اول مقام دی چې الله ورته صاحب ندلي رحمت للعالمین دی رحمت دی د هر شغه که حیوانان که انسانان که کفار دی که په مذهب دی که نه که په وچې دی که په لاندې دی اوس مسلمانانو پر رحمت للعالمین کې به یو 2-3 واقعې به وایي دا ډېر غټ مفصل بحث رحمت للعالمین نبی علیه الصلاة والسلام یو کوهي ته را روان و اوبو دپاره و دې کوهي ته پخوا به اوښان به ول په دا اوښ باندې بې رسۍ وتلسه ول هغه به لاندې ور ولوېدله اوښ به منډه کړل دا رسۍ کې بنده وله دا ول غټه سه ول هغه بې راوخېځوله چې ډېرې اوبه به ولې غټ کوهی وه بیا به دا اوبه دا رقم توکلې په یو شي کې بیا به مسلمانانو انسانانو یا به حیوانانو د اوبه څښل استعمالولې یعنی څه مشهور ذریعه نه د اوښ په ذریعه باندې به دا اوبه راخېځولې دغه اوښ و نبي علیه الصلاة والسلام ته وزر ورته وژغېدی ای د الله رسوله ته پر کوم روان یې راسه زما فیصله زما او زما د مالک په مابینځ کې فیصله راوکړه د مځکې پر سر چې کوم زما مالک ما ته جوړ شوی دی انسان شي هغه د اوښ مالک شي الله نه شي انسان راسه زما د اوښپه په مابینځ کې فیصله راوکړه ګرده ورځ په ما کار کوي مګر خوراک سم نه راکوي خوراک کم راکوي ظلم را باندې کوي ویې مې ای د الله رسوله د دغه انسان ته مې خلاص کړه که دې نه وکړم تا به زه د خدای حضور ته پېښوم نبي کریم پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوښپه ته وځړل ورته ویې اوښپه ما خرڅ کړه اوښپه په ما باندې خرڅ کړه اوښپه حیران پاتې اوښ ګوره ژغېدا ګوره
لو انسان سره دا څنګه کېدای شي؟ دا واحد یو شی دی. نبی علیه الصلاة والسلام رحمت للعالمین. یو کافر راغی غټ کربوړی د ریګستان په دا غرو په علاقو کې غټ غټ کربوړي ګرځي، دغه نیولی دا ورته راغی ورته وویل ای د الله رسوله په لارې سره و نبي علیه السلام تېرېدی په څښنه ورباندې مننه ورباندې ول ورکه چیرې دغه چرمشکۍ یا دغه کربوړي دغه وویله چې دا انسان د الله رسول دی زه په تا ایمان راړم. نبي علیه الصلاة والسلام هغه منافق ته ویل ګوره بیا به نه راړې په خپله دا وعده او په خپله خبرې بېرته پر شا بسې نه په شا کېږي. راغی کربوړي ته وویل ولې کربوړي ستا د په هغه ذات قسم وي چې ته یې پیدا کړې تا له په وخت ډوډۍ چای مړۍ او بار شی درکوي ووایه زه څوک یم. کربوړي ته الله جل گفت ورکوي وژغلې لا اله الا الله محمد رسول الله او کلمې دوه مر باندې ویلی اشهد لا اله الا الله انک محمد رسول الله. زه په خپله وایم پر الله ایمان او ما یقین دی زما ایمان دی پر تا وایم ته د الله رسول یې. دا رحمت للعالمین. دوم صفت دا رحمت للعالمین کې بیخي ډېر غټ بحث دی مسلمانانو. اصل موږ چې خبره نه کوو هغه به پاتې شي. نبی علیه الصلاة والسلام ته دوم صفت دا ورکړل شوی چې کوم چا به د نبی علیه الصلاة والسلام سره یو وارې په لاس پر لاس کښېږدي یاري یې وکړله دوستي ورسره وکړله ایمان یې ورباندې راوړلی د دغو احکامو ته و حدیث ته غاړه کښېږدله ورځ تر محشره پورې د الله په حضور کې به هم دغه انسان به اول د الله یاري د الله دوست وي بیا به د انسان بیا به د پیغمبر اسلام دوست. نور انبیاء کرام ته هم نور رسولانو ته هم الله جل جلاله دغه کار ورکړی ته دین ته دعوت ورکړه انسانان خبر که زما پر احکام خبر که چې الله یو دی رسول یې زه یم دې ته راغلی یم دا اوسي دا بیان وکړه د دین. مگر داسې غټ انعام علماء کرام فرمایي صرف په پیغمبر علیه الصلاة والسلام درکړی چې چا په نبي علیه الصلاة والسلام سره په زړه له اخلاصه ایمان ورباندې راوړی دا رقم دی لکه داسې د الله سره ایمان راوړي. دا چې ورځ په محشر دا انسان چې وایي ست یم د الله حضور ته پیښیږي الله په خپله فخر ورباندې کوي چې ای انسان چې تا د چا نوم اخیستی تا د چا په واسطه ژوند کولی تاسې پر چا باندې درود شریف ویلی تاسو د چا لپاره خیرات او ایمان او خپل ژوند زندګي قایمه ساتلې وله زه په خپله پر دې خبره ګوایم ستا د اعمال د حساب ضرورت نشته ځه ورڅخه ناست په حوض کوثر ناست دی الله تعالی هر مسلمان ته ورنصیب کړي. اوس هر باچا یا هر مصر چې له کوره یا له کلي یا له محلې یا له بازاره یا له ملکه ځي له وطنه بیا د هغه قایم مقام یو څوک خامخا پاتې کېږي یا زوی یا کور یا دوست یا همسایه یا ورور یو څوک خامخا پاتې دغسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له دنیا څخه د تګ بعد مسلمانانو اول خلیفه و دې ته خلیفه یو مسلمانان نبی نه ورته وایي خلیفه اول خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. اوس راسي د ابوبکر صدیق رضی الله الله دې د اول مقام ولې ورکړي. نبی علیه الصلاة والسلام چې معراج ته وختی چې بیرته راغی چې راغی نو سهار په خلکو کې کښېناستې په مکه مکرمه کې اعلان یې وکړي زه داسې لاړم د الله سره ملاقات وکړي اوس دا ټوله بیان یې خلکو ته وکړي په دا کې منافقین شیطانان دا به ولاړ شول ول دا وګوره نن لیونی شوی دی استغفر الله نن یې ګرځوه شراب شوی دی ما نه کار نه کې ګډې وډې ځینې ول کېږي
چا به څه ویل چا به څه ویل بس تلې په ټوبې ټکوي تلې به واحد په مکه مکرمه کې واحد انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ولاړ سولې ولې الله رسوله چې کوم خبره ته کوې زما پر هغه ایمان او حقیقت ته رښتیا الله رسول ویلې اول اسمان ته وختلم دا بل صدقت یا رسول الله تا رښتیا ویلې او فداک امي و ابي پر تا دې زما مور پلار قربان واحد اول انسان دی بیا به د دوم اسمان ته بیا اعلان وکړ دریم اسمان ته بیا په خلکو کې به ولاړ شو دغسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه د شب معراج ټوله واقعه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه واوره یو اوله خبره دا سو دوم نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې اول ایمان اسلام نازل شوی قرآن داسې نبي جوړ شي رسول او نبي دواړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ګلۍ کې ولاړ دی د باندې په کور کې روایتو کې راځي په کور کې ولاړ په بل روایت کې راځي وایي دله خپله چې له خانې د عبادتخانې راووتی زیات حریان پاتو چې زه به دغه کار چا ته ورلم الله ویلې اولا په قرآن مجید کې آیاتونه اقرأ باسم ربک الذي خلق دعا نازل شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام لاړې په کور کې پر ځان یې سړی واچو توس کجڼ سړی هغسې پر ځان واچي الله ورته غیر مدثر د سړی یا د کجڼ والا قم فانذر ولاړ څه خلک له ما وبېروه وربک فکبر له هغه رب څخه چې هغه لوی ذات دی د پیغمبر علیه السلام حیران پاته دی خدایه زه به چا ته ورځم اول دین به زه چا ته ورم کوم سړی زما خبره مني ټول زما دشمنان دي بذات خود اکا هم دشمنان دي د اکا زویان هم دشمنان یو هم مسلمان په هغه زمانه کې نو ټول د دشمنان ول ها بعد چې بیا بعضې اکاګانې اسلام راړي بعضې له ایمان دغې لاړو نو چې دی روان شو هلته الله جل جلاله ابوبکر صدیق رضی الله په خپل کور کې ولاړ ابوبکر صدیق دلته په خپل کور کې ولاړ دی پریشان چې زه به څه کوم زما یو یار دی چې په بله ګړۍ کې په بل کلي په بل سر کې اوس هغه سړی زه به بتخانه کې نه وینم یوازې زه به بتخانه کې د دې پروت یو بسکټ بوتان ته زارم ته راځه دا زما یار ته ووایم چې ته د چا عبادت کوې زه خو تا وینم ته عبادت کوې خو کوې د چا که د بوتانو کولی ورځ خو مو بتخانه کې لیدلې نو نبي علیه السلام دې خو روان شوي ته راځه هغه زما یو یار دی زما ډېره خبره مني له ما سره ډېره مینه محبت کوي راځه د خپل دین اول خپل یار ته بیان داسې دواړه سره روان شو ګلۍ ته راورس د ګلۍ په مابینځ کې سره روان سلامونه سره ودرېدل یا د خدای رسول چېرې روان یا محمد نبی علیه الصلاة والسلام دوه نومونه اوله یو امین نوم یو محمد نوم محمد مور پلار باندې شو امین هغه خبره چې به نبی علیه الصلاة والسلام په کوچنیوالي کوم چې کومه خبره به د وکړه هغه خبره به رښتیا کېدله درواغ کېدله به نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل زه ستا خوا ته روانم یا ابوبکر وایي زه هم ستا خوا ته روانم یا محمد ابوبکر ورته وایي یعنې ما له تا سره 5 منټه کار پیغمبر د خدای ورته وایي ما هم له تا سره 5 منټه کار دی راسه سره کښېنه ابوبکر اوله خبره د ابوبکر صدیق شروع کړه ای د الله رسوله ای هغه ټینګ یا محمد یا امین زه تا په بتخانه کې نه وینم ته ما یو ورځ هم د بتانو مخ ته نه لیدلی او زما یقین دی ته عبادت کوې د چا عبادت کوې او زه له تا څخه دا خبره غواړم چې ما له بتانو زیاته زړه تور شوي او ما ته یو ته چې کوم عبادت کوې هغه راوشی کېدای شي په هغې به زه هم خوند پیدا کړم پیغمبر د خدای وویلې ول بېشک یار دغه دی بېشک یار دغ ته وایي چې ستا په زړه کې راګرځېدلی نه ده ته وایي په زړه کې درته راوګرځېدله ول بس زه خو الله جل جلاله نبي پیدا کړی رسول پیدا کړی او اوس امت ته به دعوت ورکوم ابوبکر بله خبره نه وکړه لاس مچ کې ایمان یې پر غځې ورباندې ولاړ بله خبره نشته څنګه راغله څنګه لاړه څنګه دوی شو بله خبره نشته بس کبرتو یا رسول الله بس کلمه ووایه اول ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راړې په انسانانو
دا دوی ګټي د دوه انعام ولوځي. دریم انعام پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې له کافرانو څخه له ظالمانو له جابرانو له خلاوت روان سي هجرت د شت مهاجر شي روان سي هجرت شروع بیا په یو غار کې بعض روایت کې راځي بیا په غار کې بیا دې پټ شي چې دې پټ شي بیا ابو بکر صدیق کړه د خپل جامع او سیستم دا ټول سره پرې کې په دا غارو کې سره ورکې چې ستر ورانه سره او څوک دا سوچونه کې د دننه څوک ستا یو غار پاتې شي په غار کې دا خپل پند ورک نبی علیه الصلاة والسلام د په غیش کې سر لګول دی وده دی معمولی خبره نه مسلمانان معمولی مجلس نه دی دا مقام دغه انسان ته الله نو نصیب کوي دا دغه مقام نه نصیب کیږي واره بکه بازار کې په خوا به منګان اصل کېدل نو و به ټکول چې پوخ دی کنه دی پوخ خاور سم په خسنه نه د بیرته بېښې د منګای الله ټکي چې تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بارا تبه قائم مقام ہے تازه ټکوم چې قائم مقام کې داس کنه څه کمې دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د په غیش مبارک د سر لګولې د آرام کې د پنور کړه وغات اتلا خوازه خمار را ماره خوري دومره یو خوري چې دغه اوس کې راځي د نبی اسلام پر مخ مبارک ولودل چې ولودل نبی علیه السلام راکشن چې ابو بکر ولزار ولزارم د الله رسول یو شی دی په اپشیت پند دی مغار ته پند ور کړه اغار ته پند کړه پر پند مې ډیر خوري الله رسول ته راځي ک پند راځي کې مارانه نه وتی اول ارڅنګ اعلان وسی اول کار ته ګورس اول انعام ته ګور پیغمبر اسلام نو د نبی د ابوبکر صدیق ته پند راوسه خپل خلو مبارک باندې کېږه هغه زاره ټول جناکش کې د الله رسول د نبی اسلام خلو مبارک د ابوبکر صدیق ته پند مبارک معمولی مقام نه دی مسلمانانو دا معمولی باس نه درته کومه د دوه سوداګرو خبره درته کوم د سوداګر چې هغه په خپل د بل چا سوداګر او په خپل وایي زه برداشت شي بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مرس ډېر وخت بعد 3 کاله نبی علیه السلام بعدم 3 کاله د بچی وکړه خلافت ته سمال 3 کاله بعد چې مړ کېدی هم د فشل زهر دی مرس د فشل زهر دی مرس بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لس دنیا رخصت شوی الله جل جلاله اول مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي اوس مؤمنانو کوم خبره سره خلاصوي د دوه غټو انعامونه وجه ورکړي اوس موت الله کوم مقام راکړي مقام صرف چانس غواړي صرف موقع غواړي صرف د خدای او خاطر سوال غواړي مؤمنانو مسلمانانو راسي خپل عمر د الله په عبادت کتیر راسي وغلو رب ته دغه انسان هغه پیغمبر سره د شفاعت دغه ته سپارښت په دعا کې د دنو مرتاح په منځ کې د دنو ما په اولادو کې د دنو چې محمد عبد الله محمد لانه محمد د مؤمنانو ورونو کته چې د الله ځکه کامیابی غواړي کته چې واقعیتن خپل منځونه پټین کوس واقعیتن د روزي سم په زړه خلاص کوس نو تاسو به اول عشق د پیغمبر علیه السلام په ځل کې پیدا کواس هغه خوند رنګ په ځل کې پیدا کواس بیا به تاسو عبارت خوند واخ بیا به تاسو خدای وپیژنئ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ غیبا قول پیغمبر اسلام فرمای و تاسو 15 شانه وکي په دې سره زم پیدا کېږم د الله هم پیدا کېږي پیغمبر 15 شانه کې اول 15 په زبې سره اړه لري چې تاسو په زبې د دغه رګونو سره سره تعلق لري په زبې په زړه باندې 15 کلمې په ایمان سره په زړه خلاص وایاست اوله کلمه دومه کلمه درېمه کلمه څلورمه کلمه پنځمه دا 15 کار 15 بیا د انسانانو له اعضاء سره کال له بدن سره کال لاس پښې خوله سترګه مخ بدن د دغه شان څه کوي 15 وخت منځ دا منځ
خبر ټیم کا سمې کا صحیح کا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شو الله هم پیدا شو او پنځه شان هغه کارونه چې هغه بنیاد بنا د اسلام نه هغه په ځان قایم وسات مومنانو ورونو هر وخت چې تاسو د الله په حضور کې کامیابی غواړئ نو ټول ما مسلمانانو ورونو تاسو په دغه احکام خیال ساتئ چې هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث کې راغلي بیا به هغه احکام خیال ساتئ چې هغه په قران مجید کې الله مشته فرمایل تاسو سنتونو پر ځای کې فرضونو پر ځای کې یو د بل حق مخرس یو د بل حق په دا وشتي ادا ک پر ځای ما خصوصا په خپل کور کې د خور او د مور او د ورور د مینیو دا حقونه ځان لري الله جل جلاله ها غضب له قهر بیا ستره چې کوم ځای ته ته ورسې معاشره به ته شرمنده مسلمانانو ورونو الله جل جلاله مشتاش فدا خبر عمل كله فكره نسيبك دوا ولا من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلاص العرب العربان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضر من عادت تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما استغفر واتوب إليك آمين برحمتك يا رب.